مورد حسنین و دی مجلس نارضی و رضا رحم صلوات بلند خپل گناهان و مغفرت دپاره اتوشتم شپه ده عظیم شپه ده د دوو معصوم شهادت شپه ده خپل والدین و گناهان عفو بخشش دپاره بالاخص یوسف زهرا امام زمان و ظهور تعجیل دپاره دریم صلوات بلند و سره ختم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين سيما يا أبا الحسن بقية الله العظام مولانا بالقاسم مصطفى محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بر محمد و آل محمد صلوات حضرین مجلس متمیان سید شهدا دا توشتم شپه ده سفر دو عظیم و شخصیاتو مولا امام حسن مجتبی علیه السلام شهادت شپه رسول خدا در رحلت شپه ده ډېرې عظیمې هسته نن شپې دنیا نه کوچ کړی دی خو داسې عظیمې هسته وي که ما ورته د دوی تاریخ وکسو تاریخ ته سترګې وغړوو د دوی زندګۍ کې یو تربیات ما ورته تخیل شوی دی پیغمبر کومه زندګي تېره کړه موتو ته یو پیغام راکړو یو تربیات درس راکړلو اندیشان ته مولا امام حسن مجتبی علیه السلام کومه زندگی تیره کړه د ادبو زندگی کې یو درس یو سبق موتو ته خیال شوی دی او موتو ته موجود دی کې
کسترګې وګړو تاریخ ته پیغمبر ته پروردگار عالم دورا عظیم مقام ورکړی وو، دورا عظیمه مرتبه یې ورکړې وه. که تاریخ سټډي کو ایوه معصوم شهادت په یوې ورځې نه دی شوی، و د ایوه معصوم ولادت یوې ورځې باندې نه دی شوی. دغه مقام دغه منزلات صرف ایما او تاسې پیغمبر ته میلاو دی. څه ولادت یې وشولو، دنیا ته قدم کېښللو، دنیا ته قدم کېښللي سره 17 ربیع الاول باندې ایما او تاسې پیغمبر دنیا ته قدم کېښللو. بیا ماغې ورځې 17 ربیع الاول باندې امام جعفر صادق علیه السلام دنیا ته راغلو. دا مقام بل چاته نه دی میلاو، صرف پیغمبر ته میلاو دی. څه ولادت یې کله دنیا ته وشولو، ماغې ورځې باندې امام صادق علیه السلام ولادت ته وشولو. بیا یې کله دنیا نه رحلات وکړلو، ایوی ورځې باندې یو معصومه دنیا نه رحلات نه دی کړی. دغه مقام دغه منزلات ایما او تاسې پیغمبر ته میلاو شو. 28 سفر باندې د 28م شپې باندې پیغمبر دنیا نه رحلات وکړو. امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شو، دنیا نه رحلات وکړو. دغه عظیم مقام پیغمبر ته میلاو دی. اوس دغه خبرې کیا پیغمبر مو ته یو سبق را کړی دی. څه کله ایوه معصوم ایوې ورځې دنیا نه انتقال نه دی شوی، ایوې ورځې کې شهادت نه دی شوی، دا مقام صرف پیغمبر ته میلاو دی. بیا انده پیغمبر ما او تا ته یایي چې او خلکو بیله ما باندې صلوات ماستوئ چې څو پورې مو ماسه محمد و آل محمد نبی شامل کړي، پورا پورې تاسې ته دغه صلوات تاسو پیدا نه دي کړي. ویني چې معاشرې کې سترګې وغړوو، سوشل میډیا باندې دا خبره چلیږي چې څوک صرف صلوات ستوي، دا شی صلوات وستوي اللهم صل علی پیغمبر باندې صلوات وستوي، دې ته ډېر لوی عظیم مقام ملويږي صلوات واجبه. خود پیغمبر دی چې ما اهل بیتونه جدا ما کوئ، ویلي چې ولادت ما اهل بیت سره یوې ورځې وشولو، رحلات ما اهل بیت سره یوې ورځې وشولو. که تاسې زه اهل بیتونه جدا کړلم، تاسې مانې څومره صلوات ستوئ، تاسې ته پیدا نه دیر کوي. که مانې صلوات ستوئ، د صلوات پیدا غواړئ، د صلوات عظیم مقام غواړئ چې پروردګار تاسې ته دیر کړي، بیا ما سره محمد و آل محمد شامل کړئ، صلوات مو باندې ووایئ. دغه پیغام صرف ولادت کې مو ته راکړلو. معجزو ته سترګې وغړو، 1000 نه زیات معجزې دي د پیغمبر. خو یوه معجزه یې داسې معجزه خیري دی چې هغه کې مو ته یو ثبات راکړی دی. هغه معجزه ده چې پیغمبر ته پروردګار الوړ ځواني ورکړي وه، قد کې الوړ وو. صحاباو نه چا پوښتنه وکړه چې د پیغمبر ته داسې الوړ ځواني ویلي پروردګار ورکړي دی؟ جواب ته اندا میلاو شو چې پروردګار عالم پیغمبر اکرم ته دغه الوړ ځواني دی واجب نه ورکا چې کوم صحابه پیغمبر ته رچی ما کا پیغمبر نه لاندې بریخي. زه پیغمبر نه پاسه سړی پروردګار یې چې نشم لیدای. دغه کې ما او ته دغه پیغام راکړو چې او خلکو که پیغمبر منوي و آل علی منوي، پیغمبر سره مینه وي، نو پیغمبر نه ټول لاندې وو، پیغمبر نه چوک پاسه نه وو. بیا منبرونه خلکو ته مه یایئ چې علي خدای دی. دغه تربیات یې ما او ته راکړو. یوه بله معجزه د پیغمبر چې هغه کې هم او ته تربیات میلاو شوی دی. هغه معجزه ده چې پیغمبر به کله څملاستو یا هغه بدانه به نور خطو، وشنه چادر کې به سار مخپو پورې پټ وو. صحابه به چې کله روان وی وبلی دی چوبونه پښتنه وکړه چې دا چوک الماس دی، هغوی به ورته ویله چې پیغمبر الماس دی. ویله تاسې ته څه پاته ولګېده؟
ویله مو ته پاته دا ولګېده چې دوی ناخ کې دي د پیغمبر المستی ایوا ناخ قاعده دی چې شین چادر سر نه خپو پورې ځان باندې واچوي اندیله پېژندو و دویمه ناخ قاعده دی چې هغه بدن نور خیږي بیا شب هجرات باندې شب هجرات باندې جبرائیل نازل شو یا رسول الله پروردگار دی چې نن خپل بشتاری باندې تماچو ملا دسی سړای څملا چې هغه توسه مشابهات لري هغه یې تو نور نوي پیغمبر صحاباو کې سترګې وغړولې بل چوکې نه کړخه ویلي چې د علي بدن یا نور خطو علي د مخواړولو یا علي من شب هجرات کې مو بشتاری باندې څملا سبا کې مو تو ترکلو چې علي ایمان نور نه لري کله پیغمبر و علی ابن نور ندی امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایش کوي پیغمبر و علی ابن نور ندی وما خلقتک یا محمد تم خلقات نه کولی دنیا ته کتم دنیا ته خلقات کړلی اغه وخت کې خلقات کړلی بیل امنه کې خلقات ایتا و علی نور مو یو کړلو اغه نه بات اوسې مو دنیا ته واستولو اغه وخت کې مو واستولو څنګه زمکه پیدا کړی و نو اسمان پیدا کړی و نو دریابونه پیدا کړی و مو تسبیح کولو تسبیح حالات کې مو تاسو دنیا ته واستولو کله بیا علی و محمد ایون نور ندی علی پیغمبر نه و چاته نه بیا خالق ویلی علی ته دوره مرتبه ورکوي چې خدای نه اوچات ګڼي شریعت کې جایز نه دی دغه سبق دغه معجزونه مو ته کوي خالق یې چې د رسول الله قاتل ته رضی الله عنه نشي ویلې یہ رسول اللہ قاتل تک رضی اللہ عنہ نشی ویلے بیا پیغمبر ایوی معجزی کی موت و تداغ ثابت اکڑا چو خلقو زت لیاری باندې تلم اگه لیاری پاتا با صحاباو تا لگی دا چه دغی لیاری دی پیغمبر لور دے صحاباو نا بچو پختنا وکڑا چو توسی تا چنگی پاتا ولگی دا چه پیغمبر اندی لیاری باندې لور دے هغوی به ورته ویله چې د پیغمبر بدن خپل خوشبو خیږي خوشبو چې موږ ته پاته لګېږي خوشبو مو حس کړی دی معلوم کړی دی خوشبو چې موږ ته پاته لګېږي چې دغې لارې باندې رسول اکرم راغلی دوی ورځې مخکې به پیغمبر دې لارې باندې لاړلو خوشبو نه به پاته ورته لګېده بیا هغه خوشبو پروردګار د مولا علی بدن کې واچولو بیا خلک یې چې پیغمبر قاتل ته رضی الله عنه نشي ویلې بیا یزید ملعون ته څنګه رحمت الله علیه نه ویل شي ځکه دې نه راي چې پیغمبر قاتل ته رضی الله عنه نشي ویلې چې پیغمبر قاتل ملعون دی بیا لګي تاریخ دستر کې وګړو پیغمبر دی چې امام حسن او د امام حسین قاتل امام قاتل دی کله ته دی پیغمبر قاتل ته رضی الله عنه نشي ویلې بیا د حسین او د امام حسن قاتل ته څنګه رحمت الله علیه حیاي یا هغه بدعتونه دی هغه بر کردار کارونه کو امام سجاد علیه السلام خلق ته وخیر یزید څه خلقاس وو نن سوشل میډیا نه اندا خبره چلیږي چې یزید رحمت الله علیه حاویل شي پیغمبر یې چې د امام حسین قاتل ته رضی الله عنه نه نشي ویلې بیا دا کوم ځای کې ورته ویل شي متعارف خبرې کې پیغمبر یو تربیات ورکړو یو اورېږي باندې رسول اکرم دور جاهلیت و عرب دور هات جاهل وو څکور کې به بچي وشولې زنده به خخول علماءونه په توسه ورېدلې وي یو اورېږي یو کاس روان و سفر باندې هغه چې زکوم وخت کې سفر نتللو مغه ټیم نیمه کور ولا امیدوار وا حامله وا ویل څه کله کور نه وته مخبل کور ولا ته ویل خپل خځې ته ویل چې زه سفر می روان یم که پروردگار تو ته بچی دیر کا پام وکا بیا ونه ساتي زندای د مان کا د ما حکم دی تو ته ویل لوړم زه سفر باندې
پنځه کاله په سفر کې تیر کړل. څو ورځې چې سفر نیوته هغه وخت کې د حمل ټیم نږدې و، یوه کور کې بچی وشوه. ویله 15 کاله بعد کله زه کور ته راغلم، ویله ما سترګې غړولې، خپله لور مو ولیده. مو ښځې نه پوښتنه وکړه دا بچی څوک دی زموږ کور کې؟ ویله دا یې تا لور دی. شوهر یې چې ما ورته وویله چې تو ته ما ویلي وو که بچی پیدا شي زنده یې دفن کړه، ویلې چې نه دی دفن کړي. ویله ما خپل میړه ته ښځه یې چې جواب ویل کړو چې ما خپلې لور باندې زړه نه وشو چې دا ما زنده دفن کړي دی. ویله دی سوچ کولو، ښځې ته هېڅ نه وویله. د شپې ټیم کې څملاستو سوچ یې ځان سره دا وکړو چې کله یې کور ولامه یې کور نه بهر وځي، خوشامدي سره به د خپله د 15 کالو لور ځان سره وانه کړم، صحرا ته به بوځم، ښځه به خبره نه شي، زه به دفن کړم، روغه به خاښه کړم. ویله سبیل ټیم شو یې کور ولایم، کور نه بهر ووته. ښځه لور ته مو ویله چې راځه لاړ شو لږ پټۍ وباندې چکر ووایو وګرځېږو. ویله لور مو لاس نه ونیوه، ځان سمه بلچایار واخسته. ویله یوې صحرا ته ووتو، ما کابر کندلو لږ دښته سوچ وکړو چې لور پلار سره څوره مینه وي. ویله ما کابر کندلو، ما نه به خیلي راغلی، د 15 کالو لور به پاڅېده، خپل چادر سه به ما باندې خیلي واچې کړې. زه به تږی شوې، لور به پاڅېده، ما ته به یې اوبه راکړې. دومره مینه به یې رسه کوله. دې باوجود ما کابر تیار کړو. کله مو کابر تیار کړو، لور ته مو ویله لږه کابر کې څمله. ویله لور مو څمله وله کابر کې، ما خاورې ورباندې ور واړولې. ما ته دې چې پلاره دا څه کوې؟ ویله تا د عربو قانون نه دی اورېدلی، قانون نه یې خبره چې زموږ کور کې بچی وشي هغه مو زنده دفن کوو. داخې ما کور والا غلطي کړې وه چې هغه ټیم باندې نه وي دفن کړي، زنده یې نه وي خاښه کړي. اوس به زه ښخوم. ویله چې ما ته د هغه لور یایي، ویله پلاره ما تا سره څومره مینه وکړه، تا باندې به خیلې راتلې، ما به خپل چادر سدنې پټولې، ته ما سره کوم ظلم کوې؟ حتی دا چې هغه لور مو دفن کړه، خاورې مو نې واړولې. ویله شپې کله کور ته راغلم، لور مو خوب کې ولیده، ډېر سخت وډار شوم. اندا مو میلا مو راوړله، اندا فیصله مو راوړه پیغمبر ته چې زه پیغمبر ته وایم چې ما داسې کار کړی دی، بیا د لور ما ته خوب کې راځي، ډارېږم ده، زه کوم یو عمل وکړم چې دغه ډار یې ما زړه نه وځي. ویله کله پیغمبر ته دغه کیسه ما بیان کړله، پیغمبر د ما ته یې چې ما کور نه بهر وځه، داسې نه وي پروردګار عالم طرف نه عذاب راشي، هغه عذاب کې ځان مبتلا شوم، تو خو ډېره غټه ګناه کړي دی. ویله هغه نه بعد ما ته پیغمبر یوه جمله وکړه چې اسلام کې د لور څومره عظمت دی، اسلام کې لور څومره عظمت خیلی شوی دی. پیغمبر د ما ته یې چې راځه لاړ شو، زه تا ته د لور عظمت وښیم چې لور پلار سره څومره مینه وي. چېرته د لور دفن کړي دی، مغه چېرته ما بوځه. ویله پیغمبر مغه کا سره روان شو، صحابه ورسره راغلل، کوم ځای کې خپله لور دفن کړې وه، ملا ته یې ودرولو. پیغمبر ته یې څه دي چې مو دفن کړي دی. پیغمبر صحابهو ته حکم وکړو چې قبر خلاص کړئ. کله یې قبر خلاص کړلو، هغه جلکې د 15 کالو جلکې مړه شوې وه، انتقال شوې وه، رحلات یې کړی و. پیغمبر صحابه ته وویل چې لږ یې قبر نه اوچاته کړئ. قبر نه اوچاته کړه، د پروردګار اذن سره خپل د اسمت و طهارت لاسې سر نه خپو پورې جلکې باندې ارتیر کړلو، پروردګار اذن سره یې زنده کړه. کله یې زنده کړه، نه پیغمبر ته خپو کې سار کې کړلو، نه صحابهو لاسونه ښکار کړل، هېڅوک نه. مغه لور پاڅېده، اول منډه یې پلار ته وکړه، پلار نه یې بېګا ته وکړه. پیغمبر ورته وویله چې اسلام کې د لور عظمت شته. یو تربیت پیغمبر ما ورته ته راکړو، په معاشرې کې د کور ته رشته راشي، بیا 10 لکه روپۍ ما ورته ایدوه چې لور در کوم، خو 10 لکه روپۍ به درنه خلم، بیا لور خرڅومه. دا تربیت ما ورته ته چا راکړو؟ محمد مصطفی راکړو.
اوس امام حسن مجتبی علیه السلام زندګۍ باندې څو خبرې وکړو، ټیم ډېر واخیستو. امام زندګۍ ته چې سترګې وغړوو، یو تربیات یې ما ورته سره کړی دی. امام کې که صبر ته سترګې وغړوو، صبر ورکیو، شجاعت ورکیو، سخاوت ورکیو، علم ورسره و. ویني چې اهل بیتو ته علم اول نه میلاو شوی و، ګوهري نه علم ورته میلاو شوی و. هر یو شی ورکیو، دوره سخاوت هغه ورکیو چې تاریخ لیکلی دی. واورېځې باندې امام حسن مجتبی ته یو سایل راغلل، سوال یې وکړو. مولا خلیل لاس نه کړو ستون، څه یې ویر کړل، څو درهمه یې ویر کړل، سایل اړلو. تاریخ لیکلی دی واورېځې باندې مسجد کې مولا امام حسن، مولا امام حسین، عبدالله بن جعفر دا درې هسته یو سیټ ته ناست وو، یو طرف ته عثمان ناست وو. ویله دې ټیم باندې یو سایل راغلو. ما عرض وکړو چې اهل بیتو ته علم اول نه میلاو شوی دی، ګوهري نه دوی علیمان وو، دوی ته علم پروردګار ورکړی و. یی چې یو سایل راغللو، عثمان ته ودرېدو. غریب یم، هېڅ دا نه لرم، لږ مدد رسوه که. یی چې عثمان تیلې ته لاس کو، یا تیلې ورسره وه، 5 درهمه واخیستل، هغه سایل ته یې ورکړل. سایل ورته یې چې دینې خیمو ګزاره نه کېږي، لږ نور راکړه. چې عثمان ورته اشاره وکړه چې هغه 3 هستې ناستې دي، هغوی ته ویل شه، هغوی له به درته څه میلاو شي. اوس د اهل بیتو علم لږ وکسو، اندازه ونه ولګو چې اهل بیتو څه څنګه علم و. عثمان ته ډایرکټ سوال کوي، هغه 5 درهمه ورکوي. کله امام حسن مجتبی علیه السلام ته راغللو، مولا سایل یم، سوال د کوم خو ډېر مجبور یم. مولا امام حسن ډایرکټ پیسې نه ورکړې، چې ډایرکټ یې ورکړي وي. هغه یې پوښتنه وکړه، ویله سوال درو صورتو کې انسان کوي. یو صورت دا چې قاتل یې کړی وي، هغه قاتل خونې ته دا ننوتي کې ورسي، د هغه ننوتي قبلوي، دیسه پیسې نه وي، ننوتي کې سوز ورکوي. هغه ټیم نه انسان سوال وکړي، پارک نه کوي. دویم دا چې انسان دوره قرضدار وي، چې یوه سیله ورته نه جوړېږي چې هغه قرضه لنډه کړي. هغه ټیم نه چاته سوال وکړي، پارک نه کوي. دریم دا چې انسان دوره غربت سره مخامخ وي، چې وریجې ټیکاله وخوري، شپې ټیکالې شي، حیران وي چې سوال ونه کړي، مازدیګره پورې دا کوشش وکړي، خو څه لاس ته ورته را نه شي. هغه نه بعد څه دا سوال ونه کړي، خیلخانه یې نار اڅوملي. دغو درو صورتو کې انسان سوال کوای شي، جایزه دی. تو کې دغو درو صورتو نه سایل دی چې کوم صورت موجود دی، هغه ورته وایي چې مولا زه هېروای نه شم، امام ته پاته وه چې کوم صورت سره مخامخ دی، زه هېروای نه شم، خو یقین پروردګار مې وکړه دغو درو صورتو نه یو صورت شته دی. ویله امام خپله تیلې اوچاته کړه، زه به خپل زبان کې وایم، خپله بټوای اوچاته کړه، 50 درهمې ورکړل. امام حسین علیه السلام خپله تیلې اوچاته کړه، هغه 49 درهمې ورکړل. عبدالله بن جعفر خپله تیلې اوچاته کړه، هغه 48 درهمې ورکړل. کله دغه سایل روان شو، عثمان ورنه پوښتنه وکړه چې څه یې دیر کړل؟ ویله تاسو خو ساره علم نشته چې زه امام حسن ته ورغلم، اول یې ما نه صورتو پوښتنه وکړه، هغه نه بعد یې ما سمادات وکړو، تا خو تیلې اوچاته کړه، 5 درهمه در راکړل چې دې باندې مو ساره کار نه کېږي. هغوی ما ته دوره پیسې راکړې، دوره درهمې راکړل چې زه غریب نه شوم پاتې، او شدید نه بعد زه چاته لاس نه نسم. اهل بیت چې چا سمادات وکړلې، کوم سایل ته دې څه ورکړی، بیا به هغه معاشرې کې غریب نه پاتې کېدو، هغه غریبانه به بیا امیرۍ باندې بدلېدله. صلوات واستوئ علی و علی باندې. بس ہے، نور نو نستړوم، ټیم ډېر واخیستو. د اهل بیتو داسې مقام دی، دوره مقام و منزلات پروردگار ورکړی و. بیا که سترګې وغړوو، شاعر خپلې شاعرۍ کې لیکي، ذکران صاحبان تاسې ته عرض کوي
مظلومیات د اهل بیت د تخیی زنه شاعر یې چټولو نه کائناتو کې مظلوم ورمنه څواغه د حسین وړا نور جنجلی سکینه زنه یې چې امام سجاد زیات مظلوم وو زنه یې ورمنه زهرا زیات مظلومه وه خو یو تاریخ کې مخبل سترګو سره دغه تړاو کړي دي چې مقسم په خدای د تاریخ لیکلي دي چې اهل بیتو کې امام حسن مجتبی علیه السلام ډېر مظلوم وو حسین مظلومیات خپل ځای کې حسین ته د ټوله دنیا ژاړي مګر امام حسن مجتبی علیه السلام ته د خود حسین ژاړي ویلي چې تاریخ لیکلي دي کله جبرائیل جنات نه 15 کفن راوړل یا رسول الله د ایتو کفن شو یو کفن رسول الله ته میلاو شو یو کفن علی المرتضی ته میلاو شو یا علی د ایتو کفن شو یو کفن د کائنات و عظیم ورمن زهرا ته میلاو شو یا زهرا د ایتو کفن شو دعا کفن امام حسن مجتبی ته میلاو شو یو مظلومیات د امام حسن مجتبی دي چې فاته لګیږي کله دعا کفن یې ویل کړل یہی سے مولا حسین گلامان شو وته یې چې تو دوی ته کفن ویل کړل د امو کفن چا شو ویلا مولا ته اندور ویلا مولا تو ته د کفن ضرورت نشته د دعا کفن مولا امام حسن مجتبی ته میلاو شول هغه دی واجب نه میلاو شول چې دا په دنیا کې دعا ورې شهیدی د تو ته کفن نشو میلاو ای تو شهادت د کربلا سرزمین باندې وی ته به د کربلا ګان موریدو باندې یخې وي خور به تلې زینبیا باندې د طویلوړه وي تو ته به کفن نه میلوېږي زمینی ویني سم صاحب وینم د موالات به سبو د مولا حسن مجتبی دغه مظلومیات څخه خود حسین دا او د جوړي ویلا مولا حسین کله د مولا حسن جنازه ولیدا کلاک په ژړا شولو پوښتنه یې ونه وکړه مولا ته د ویلي دوره ژاړي ویله زه د 2 وختو ته ژاړم یو د دغه وخت ته ژاړم چې کله مې د ورور حسن د جګر ټوکړې مې تاش کې ولیدل یو د دا وخت ډېر جوړوي یو د دغه وخت ته ډېر ژاړم چې کور نه چا جنازه وځي بیا د وفاس نه رسي خو ما ورور حسن مجتبی جنازه کله کور نه بهر ووته کور ته وفاس بیا راغله دا دوا وختونه هم د ډېر جوړوي تاریخ لیکلي دي کله د امام مولا امام حسن مجتبی جنازه یې کور نه وبسله د بني هاشمو محلې نه لاړله کله بقیعي قبرستان ته نږدې شوله که نه ظالمانو حکم وکړلو ظالمانو ته یې حکم وکړلو چې تاسې د حسن مجتبی جنازې باندې د ګلانو باران وکړئ تاریخ لیکلی دی کله ظالمانو لیندې وچاتې کړلې د غشو باران د امام حسن مجتبی تانی باندې شروع کړو د تاریخ جمله ده چې 72 ګلان د امام حسن مجتبی جنازې باندې ولګېدل ویوالې د مولا حسن جنازه دوباره کور ته واپس راغله تاریخ لیکلی دی کله جنازه یې کور ته واپس شوله کور کې جنازه کېښوله میړانای علمدار د کور دروازې کې ناست دی ویوالې زرګانو کې سار یخې دی السلام علیکم یا عزادارو یوارې مولا جنازه کور ته واپس راغله ویله اندي واخلي د کائناتو ثاني زهرا ورمنه راغله پوښتنه یې وکړه د ورور جنازه مې ویلې واپس شوله ویله یوارې ورمنې ته مولا حسین مخ واړولو خور زینب لږې سترګې وغړه د ورور جنازه د یوارې ګلانو سره ښکلې شوه ویله د علمدار ویلي زرګونو کې سار یخې دی یوارې ورمنې ته چې یې خورې ویله ما سترګې غړولې
حسن مجتبا جنازی باندی گلان ہوشتن ماستر کی گڑانے دا حسن مجتبا جنازی باندی ما آغا سریوینی ولیدن ازکا مسلمانوں کے سارے خیدن ولا يوري ولا من أكون تناودا مولا حسن مجتبا جنازي تودرنا مولا حسين تسكوي يو يقلدو مولا حسن مجتبا جنازي نوبسي آمد صحابة لامدور غاق وكرلو ما حسين رولا خور زينات تدويلك بحار وزا ويلا ويلي بحار وزي ويلا تدورور جنازي نقولون وبسين دورور جنازة دور منا برداشت نکی ویلا یار حسین چوکران ور منی دے بخوار ولو مگرانی خور بہار ماوزا ویلا رولا ویلا لگدی مشرور جنازة وقصا بیاب کربلا میدانی ایما جنازة بر کربلا گر موری گمال دیکھیے تبتلی زینا بیابانی ویلانا بیاب ایما جنازی تاریک دیل شمتنا جاوی سرائیو پر یادو کوئی و غریبا حسین